أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر قسم دے پمازیگری باندې ان الانسان بشکا ټول انسانان لفی خسر یقینا پتاوان کی دی الا الذین مگر هاغه خلق آمنو چې چا ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات او نیک عمل کړي وي وتواصوا او یو بل توصیت کوي بالحق په حق سره بالحق په حق باندې د قائمېدو وتواصوا او یو بل توصیت کوي بالصبر په صبر باندې د قائمېدو. د دې سورۃ نوم سورۃ العصر دی. اولنی آیات مبارکه نه چې دا لفظ راغسته شوی دی او دا سورۃ په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. دینا اول چې د 12 سورتونه نازل شوی او دا د 10 نمبر سورت ته د دې سورت یو رکوع او 3 آیات دي. د قران کریم یوصل او سوال سورتونه دي پاغي کې 3 سورتونه داسې دي چې داغي 3 آیاتونه وي. یو سوره کوثر ده او یو سوره النصر ده او بل دا سوره العصر چې مونږ وو دادي. فقهای کرام وایي چې په موږ کې کم از کم 3 آیات پکار دي چې انسان وایي نو علی مون صحیح کیږي یا یو آیت کریمه بقدر 3 آیاتونو او قرآن مجید کې ټولو نغټ آیت اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى سوره بقره کې دا آیت دی. دا ټولو کې غټ آیت دی. په سورۃ العصر کې حافظ ابن کثیر یو روایت ذکر کړی دی چې صحابه کرام بچ عموما کلم یو مجلس برخاست کولو یو مجلس به ختمېدو هغه بخپل کورونو ته روانېدل نو یو بل ته دا صورت واورو او هغه نه رستو به یو بل ته سلام کو خپل کورونو ته روان شو. یعنی دا صورت چې د دې مضمون داسې دی چې دا باغ یو بل ته اورولو چې یره مونږ نه دا خبرې ایری نشي. الله تعالی فرمایي والعصر قسم دې په ماضی ګری باندې. دا عصر چې دا مختلف تفسیرونه دي. یو دا چې د عصر نه مراد زمانه ده لیکن هغه زمانه چې اول تیر شوی وي او دهر چې هغه زمانی ته ویل کېږي چې کوم راتلون کې یعنی آینده زمانه وي. نو د عصر نه مراد گذشته زمانه ده چې کومه تیر شوی ده. ځکه چې تیر شوی زمانه چې د سړی په خپل کتلی وي یا تاریخي واقعات غوړېدلی وي نو ځکه دته چې د شک او تردد نه وي. په دویم تفسیر کې عصر نه مراد د مازیګر وخت دی ځکه چې د مازیګر په وخت کې د فرشتو دا ډیوټي چې کومه ده دا بدلیږي. کله چې د مازیګر جمع ودرېږي نو سحر والا فرشتي هغه لاړ شي او د شپې فرشتي چې کوم دي هغه راشي. په سوره بقره کې حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطى د ټول منځونو حفاظت کوي خصوصا د مازیګر د منځ د درمیانه منځ نشي دلته مفسرینو د مازیګر منځ غستې دي. او دریم تفسیر دا دی چې د عصر نه مراد د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایل دي فاتته الصلاة العصر فكأنما وطر اهله وماله چې د کم یو کس د مازیګر منځ فوت شو نو هغه دا وګڼي چې داغه کور او د کور ټول افراد چې هغه مړ شو او داغه مال چې هغه لوټ کړي شو.
تاسو تصور وکړئ چې د کم یو کس ټول کور والا خلک چې دی هلاک شي او مال او دولت هم هلاک شي نو هغه ته به څومره زیات غټ خفګان میلاویږي. د مازیګر د مونځ د فوت کېدو دا مطلب دی. د محدثینو کرامو یو ډله دا وایي چې د فوت کېدو معنی دا ده چې هغه بغیر سو عذره د جمع د مانځه نه چې دی هغه ځان پاتې کوم. یو خو عذر وي چې هغه بیمار وي یا مسافر وي یا یو کس چې دی څو نور داسې څه دشمنی وغیره وي او جماعت ته جمع له نشي تللی او یا کور کې په زنانه چې کمی دي هغه دا مونځ چې دی لیټ کوي اوس به یو کم راشه اول چې دی مازدیګری دی څوک به راشي د جارو به ووامه لوښي به ووینځمه بیا به مونځ کومه زه ماښام سره به یو ځای نږدې وکړمه. نو دا سستی کول دا نه دي پکار. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه په کتاب الروح کې یو واقعه نقل کړې ده چې یو ډېر نیک سړی و د هغه چې دی ښځه کومه وه هم نیکه وه یوې لور وه او یوې زوی و هغه هم نیکان و یعنې د ښو خلکو کورنۍ وه. بزرګ چې دی مړ شو پیغله لور چې دی هغه هم ورپسې مړه شوه. کله چې خلکو دا خخه کا او د هغې د قبر نه چې دی روان شو نو قبر نه چې دی داسې اور راووتو نو دا زوی لاړو او توره یې راواخیسته او خپلې مور ته وایي چې وایه زما دې خور به څه داسې کار کولو کم عیب په دې کې ځکه چې جینۍ وه نو د هغې عیب خو چې دی خپلې مور ته معلوم و که نه رور خو یې د بارو ته خو پته نه وه چې زما خور چې دی په کور کې څه کوي نو لهذا مور پسې توره راواخیسته چې وایه څه ورځې مخکې چې دی د ده پلار مړ شوی و اوس چې دی ځوانه خور مړه شوه نو دا زما په خیال چې د ده دماغ کار پرېښی دی ځکه چې دی د باوله شو او ما باندې توره راوچته کړه. نو مور پوه کوم چې بچې ستا پلارو زما خاوندو ستا خور وه زما لور وه ته چې څومره خپه یې مونږ هم خپه یو خو صبر وکړه. بچي ته یې ووایي چې ته حوصله وکړه برداشت وکړه. بچی ورته وایي چې مورې زه په هوش کې یم خو دا راته وایه چې زما د خور د قبر نه چې دی اور راوچت شوی دی دا څه وجه کېدی شي دې کې څه داسې عیب و. مور ورته وایي چې زویه ستا په خور کې خو څه عیب نو کله نه چې هغه پیغله شوې وه زمونږ کور ته چې دی څوک اجنبي کس نو راغلی او نه هغه به رشتهدارانو کره تله راتله یعنې هغه پاک دامنه جینۍ وه لیکن یو عیب پکې و هغه عیب دا و چې هغې به د مونځ وخت چې کوم دی ابه یې لیټ کولو یعنې د مونځ مستحب وخت چې کوم و هغې کې به هغې مونځ نه کولو او چې کومې زنانه یا کوم سړي مونځ کوي نه نو د هغې به څه حل وي. الله تعالی دې مونږ له د مستحب وخت کې د مونځ کولو توفیق راکړي. نو الله تعالی فرمایي قسم یې وخوړو د مازدیګري په وخت کې بیا وایي چې ان الانسان لفی خسر بېشکه ټول انسانان په تاوان کې دي. د تاوان نه د بچ کېدو دپاره هغه کسان دي چې چا کې څلور خوبینې وي. وی فرمایي الا الذین آمنوا مگر هغه خلک چې چا ایمان راوړی وي په صحیح معنی باندې عقیده یې درسته وي یعنی چې کوم ته قرآن ایمان وی حدیث ورته ایمان وی فقه اسلامی ورته ایمان وی محض په دعوو کولو باندې ایمان نه وي وعملوا الصالحات او دې عمل هم چې کوم کوي هم نیک عمل کوي. دا څلور کارونه دي د دوو کارونو چې د انسان ذات سره متعلق دي یو دا چې الا الذین آمنوا چې د ایمان والی دویم دا چې وعملوا الصالحات د عمل هم نیک کوي نیک کس وي
او دا دوه چې کوم دي دا هوبینې دا چې د انسان ذات سره نه دي، دا بل کس سره متعلق دي. وتواصوا بالحق او دای چې د یو بل توصیت کوي په حق باندې د قائمېدو. وتواصوا بالصبر او دا دویم په صبر باندې تلقین کول دي. چیرې دا وصیت کوي چیرې په صبر باندې قائم اوسئ او ایمان باندې قائم اوسئ. حق خبره چې د هغه باندې قائم اوسئ او حق خبره چې ده دا بل ته رسوي. په حق خبره باندې چې ډېر غټ غټ تکلیفونه راځي، خو بس دا دوا غواړي چې الله تعالی دې مونږ او تاسو چې ده په دې حق باندې قائم او دائم وساتي. د حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه یو مسلمانو د یمامه علاقې تلارو آلته چې مسیلمه کذاب د نبوت دروغ جن دعوه کړې و او داغه خاندان او قبیله بنو حنیفه هغه چې ډېر جنگجو خلکو، یعنی ډېر طاقتور خلک چې د خلکو ګڼل چې دا په جنگ کې ډېر ماهر دي. نو حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په دور کې د سره مقابله وشوه. سوال لسوه صحابه کرام چې په کوم کې وسوه حافظ قرآن اچې د شهیدان شو. بالاخر دا مسلمه کذاب چې دیم جهنم ته داخل شو، یعنی دیم مردار شو باغی کې. حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ حالت کفر کې د سره چې د ملاقات وکوم په ورځو کې دا سورۃ العصر نازل شوه. نو حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ سورۃ العصر د ته چې دی واورولو. نو مسیلمه کذاب سر ټیټ کو او لږ وخت چې دی په سوچ کو او به ورته وی یا بر یا وبر و یا وبر انك ذو الاذنين وصدر وسائرك تقر حقر. یعنی هغه چې د سورۃ العصر یو نقل وکړو، وبر چې دی هغه یو ځنګلي ځناور ته ویل کېږي، شو په شکل باندې وي او د غوږونه چې دی دا داسې غټ غټ وي، د سینې اوچته غونتې کې وي او باقی بدن چې دی د ډېر نری نروش کې وي. نو د دې عبارت ترجمه دا ده چې اے ځنګلي پیشو، اے ځنګلي پیشو ستا غوږونه او غوږونه دي او ستا سینه او سینه ده او باقی بدن دی کمزور دی. چې کله مسیلمه کذاب دا ویلی اوس راته ووایا، یعنی مقابله می د صورت ټیک وکاو کنه. نو حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې انک تکذب، بشکه ته دروغجن او دروغ وی، دا د دې مقابله نه ده. حالانکه هغه دی وخت کې مسلمانم نو دا سلور خو به نه چې بچا کی ویا کامیاب دي، باقی ټول انسانان خساره کی دي.